پاتې شو ما بچی کې چې لکان پاتې شو زور کې لکان دواړه پاتې شو نه زمونږ الله دوست هغه کو بې سوره کو چې دا مونږ ته دا چغې شروع کړي زما بچي ګرځي او دراله هغه نه باسي کنه خاورو الله دې تعالی د زړه صبر ورکړي ښه زړګې چې تا نه صبر څه شو مړه شو که نه د دې په دې خولۍ د دې دا ټول دا ټوله راخپرونه تاسو ته بیا مو کې اوس ته دا بچي دي د دې په دې سر باندې لاس کې د پښتنو ځینې ورځ به د قیامت وي د دغه حکمرانانو نه به لازمي د دې خلکو تپوس کېږي چې ستا په حلقه کې داسې خلک هم وو چې تا ته پکار و چې د دې خلکو غمرازي وکړه تا غمرازي ونه کړه دلته صرف په نامې جامې باندې دا خلک چې کم دي خوار شو زمونږ پښتانه پکې خوار شو غریبانان خوار شو مور کمل مړ در پسنا شم 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 بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نامه د رب ذوالجلال چې لوی بخونکی او مهربانه ذات دی کیمره چې کومه ده هغه د یو کنډر نه د یو وران دیوال د یو مات کور نه شروع شوه ویمه د پښتنو په دې چار چاپیر چل کې دومره زیات غربت دی دونه زیاته غریبي ده چې مور او پلار په دغه غریبۍ کې دغه بچو سره ډېرې زیاتې خوارۍ وکړي او رالوي کړي دغه بچی چې دی په یو حالات هم نه خفه کوي که د شپې 2 بجې وي او بچی ناری کې چیرې بیبي او داجی په سر مې درد دی نو دغه مور او پلار ورته خپل خوب او خپل هر څه چې کم دی هغه به پرېږدي خو د بچي ته چې کم دی توجه ورکوي چیرې دا بچی مې بیمار دی وی ګورمه د بچی مې څه حالات دي زما ګرانو عزتمندو زموږ د پښتنو ډېرې زیاتې سختي هم تیری کړې دي د دې قوم د پاره د دې وطن د پاره د دې ملک د پاره که دا ملک ته نن نو چې کم دی د دې پښتون قوم د وجې آزاد دی یو داسې درناکه واقعه وشوه کم چې د رینګ روډ خاموش کالوني تاسو په سوشل میډیا هم کتلی په اخبار کې هم کتلی چې دا زما د کیمرمین تاسو ته وښي دا یو ورانه دا یو کمره وه او روغه وه د دې مثال اوس د وران کنډر دی ویمه که دغه کمره نه ده که دې کمرې نه زه اوس هغه محل جوړ کم محلو د نه زه تاج محل جوړ کم خو چې کم مې د زړه هغه ټوټې تلي دي که نه قسم په خدای که دا کمره ماله خوند راکړي د دې لالاجي نه چې کم د زړه هغه ټوټې چې 2 کمې جدا شوي دي که نه ویم که د دې کور نه ولا محل جوړ کم نو هم به دا کور هغه شان مزه نه وي ویم کور که غیسته ښکاري په ماشومانو غیسته ښکاري ویم دغه مشرانو موږ ټول په دغه ماشومانو او په دغه لورګو همیش دپاره ساه اخلو ستا په دې غم درد کې ویم ډېر زیات چې کم دی خبر شو ما نو زړه مې ډېر دک ورسېدو میل دغه بچي ډېر په سختۍ کې رالوي شي بیا چې کم دی هر څه د الله تعالی د طرفه ویم که دا کور د محل هم شي نو محل دي شي که نه دغه واقعه دا تاسو سره چې مخې ته راله څه ټیم و لږه دا شریکه کوي دا د په 26 تاریخ غالبا شپې په 1:10 له پاسه باندې دغلته په دې ډبل بیډ کې زه پروت وم دلته مې کور والا وه دا 2 ماشومان دغه کټ کې وه کټ مات پروت دی دغه ځای کې بس زه هغه سیټ په اورېدلی وم چې شپې تلک شو بس چې تلک سره بس چې زه راپاڅېدم نو زه د لرګو نه ګیر وم خو کوشش ما چې وکړه د خدای پاک دومره دغه راکړه چې د لرګو نه اوچت شوم نو بس کوټه راباندې ټوله راناسته وه چغې مې کړي دغلته مې رول کوټه ده چغې مې کړي چې څه چل وشو هغه وایي چې کوټه در باندې راپرېوته ما ته خو به دې ټول کلي راپرېوته زلزله وه څه چل و
نور بس زما دغه ختم شو چې خلک راوړي په دې دیوالونو د کلي ډېر تکړه خلک دي منډې تړلې ساز یې کړي او ډېر کوشش یې موږ سره وکړو خپل کوشش یې وکړو موږ خپل دغه بچ نه کړی شو ماشومان خپل بچ نه کړی شو بس دا نور زخمي حالات کې راووتل دغه 2 ګلونه رانه لاړم دغه 2 زامن مې بس یو د 11 کالو یو د 6 کالو د خوارې بدې نه وتي خوارې بدې نه وتي دومره تکړه شوي چې زما په جومات ته لاړم سترګې مې پرې خوږې شوې چې په جومات کې به ناست زما په خپله سترګې خوږې شوې زه دونه بچي راغلی چې جومات ته خو تللی شي نن درېیمه ورځ ده ما ته پته ده چې زه د خپرونه کوم زما په دا ړومبې خپرونه چې زما د سترګو کې اوښکې م راځي او زړه مې خفه کېږي دا زما د ژوند د 200 خپرونو کې هغه ړومبې خپرونه ده چې د زړه د درد دی کومه دغسې دغه دا واقعه د ټولو خلکو ته یې ښیمه درېیمه ورځ د دا راته ووایه چې د حکومتي چارواکي د دې چې کوم دا تکړه خلک دي دا مشران څوک رالو څه غمرازي وکړه نه جي تاسو له لومبۍ موږ لا څوک هم نه راغلي بېګا پولیس والا راغلي او هغې راکاره شوي وو همدردي 2-3 ځله رالو راسره وکړه نور حکومتي څوک چارواکي موږ ته هېڅ څوک هم نه را رسېدلي پولیس والا بیا هم خپل راورسېدل د هسپتال کې هم 122 والا خپل دغه وکړه ما ستاسو د یو تاسو باندې غم دی زړه چې کم دی ستاسو په د سترګو نه هر ټیم اوښکې ځي تاسو به دا زړه هر ټیم جاړي یو په انسان غم دی بل بیا دغسې بې حسه حکومت چې ستاسو سره غم راځي د پاره هم نه راځي یار جنازې له هم څوک رانل ته خو لا غم راځي وې او جنازې له هم څوک راکاره نه شو دونه بې څوکه که په دې کلي کې چې زموږ څوک په دې ملک کې نشته اړوله د کور حالات څه دي مالي حالات څه دي دغه حالات دې وګورئ ښکاري ورته دا کمره ده دا دونه ځای دی زما ټوله زندګي په دې تېرېږي هم رانه شوه ویم د پښتنو قسمته نو ویم وګوره زمونږ یې څنګه چې دا کټ داسې کوږ دی داسې د پښتنو دغه نصیبونه او دغه قسمتونه هم دغسې د کټونو لاندې خاورو کې ګیر شو موږ راونه ویم غریبي ده که نه ویم دونه وس طاقت به نه لرلو چې ځان ته چېرته د کومه چې کوم د سیمټي چت جوړ کړي او دغه بچي مې چې کوم دی پکې په سکون پراته دي دغه د 2 زامنو د څه نامه وه یو ریاض او یو فیاض نو دغه د دې ریاض او فیاض دپاره یې اخېسته چت جوړ کړی و ریاض او فیاض به سکول هم ویلو د مدرسې سبق له به هم تلو ویم د ده به ترې ډېرې زیاتې تمې وې خدای شته ده چې څونه پښتانه ولاړ دي ولا ویم د هر سړي ته چې پته لګي که نه زړه یې درد کوي نن زما زړه ډېر زیات درد کوي خفه یم ویم دې سړي سره چې دی دغه شوي د هر څه د الله تعالی د طرفه دي زمونږ د حکمرانان زمونږ د MPAs MNAs خدای دې ول د نیکۍ هدایت وکړي چې د وټ ټیم کې راشي همدا خلکو باندې نارې وایي چې زنده‌باد نو نن چې په ده باندې دا سخته راغلي ده تاسو ول جنازې کې هم شرکت نه کوئ ویم دا زمونږ د پښتنو حال دی دا زمونږ د پښتنو قسمتونه دي دا چې کوم دی د ریاض او فیاض چې کوم دی هغه تره دی دا به هم موږ ته ووایي چې دا واقعه هم وشوه سړي زړه هم خفه شي بیا څوک راشي غمرازي هم ونه کړي یا جنازې کې شرکت هغه هم ونه کړي ویم الله دې تاسو ته د زړه صبر درکړي امین بس جی دا خدای شته زموږ د کلي چې څومره خلک دي موږ سره ډېر کافي هیلپ وکړو 112 والا هم راغلي سر تاڼې والا هم راغلي خو سیاسي کسان موږ له څوک داسې عذر معذرت له نه دي راغلي غمرازۍ له نه دي راغلي نه وزیر اعلی د اړخه څه د کلي موږ سره دومره همدردي وه چې دا 2 شوارو زموږ سره ټول کلي په ژړا او په درد او په غم کې تېر کړو دغه وسو د دې غریبانانو او سرکار د اړخه جي موږ سره داسې خاص سپورټ نه دی شوی جي تاسو خپله څه کار کوئ منډې کې مزدوري ښه زمونږ ستاسو یو ملاقات شوی مو غالبا سیوان وخت د کابل سیوان بند او ته راغلی وې هغه ټایم کې کارمار څنګه دی کارمار هلته هم څه خراب به وي که نه په خدای کار دی کارونه خو دغه دي خو دې ټایم کې هغه حکومت ګوري MPAs به هم ګوري MNAs به هم ګوري دا به هغه د MPAs MNAs په مخ باندې سپېړه ده څه ګیلتې لري د دې بې حسه ګیلتې نورې څه نه ماتې څه نه غوښتل زما جنازې ته راغلي زما مشران دي زه به خوشحاله شوی چې زما د بچو جنازې کړې وې زه په دې ډېر خوشحالېدم ما له چا نه څه نه غوښتل ما له دې څه هم نه کوي زما د بچو جنازې کړې دا زما لپاره غټه خبره وه دا راته ووایه چې کور کې د ریاض فیاض په مور په نیا په هغې څه حالات ټول موږ لیونیان زه د شپې خوب نه کوم دا مېلمانه راته ټول یې بېګا ټوله شپه ته به یې تېره کړې ده دا فریاد نه کوم دي وړې ماشومان دي ټولې جاړي د غېږې ماشومان ټولې جاړي یو قسم داسې نشته چې هغه نه جاړي په دې زم جاړه په جاړه به زه څه وکړم سترګو کې موښکې وچې شوي دي بس په جاړه به څه وشي دا ټول کلی جاړي را سره تاسو اوس خبر شئ تاسو راسره جاړئ نو تمام کلی تمام ولس چې څونه پښتانه دي وروره زموږ دا خبرې اورېدلې ستاسو د دې واقعې نه بعد ما ته قسم په خدای که دا ژوند خوند راکوي یار مان دوسته که نه ناسته خوند راکوي نه ولاړه خوند راکوي چې دا ورونه بل ته موږ
په خپل لاس ور بچ نه کړی شو موږ پې دا خپلې نوکارې خښې کې موږ ته پته نه وه چې دا غریب هغه ټایم کې بې هوش حالات کې ګونګې شوم موږ ته چېرته دا بچي دا جنکۍ خو موږ راویستې دا ورندار هم راویسته دا ورور هم راویستو خو دا ماشومان موږ ته چې پته نه وه دغه یو کټ لاندې غریب پروت و په دې موږ نه ټایم ولګېدو هغې کې بس دی وفات شوي بیا هم څه به هم کړي وي جي بس دغه جړا فریاد هم کولی شو هغه هم خپل زما خاورې تېرې شوي زه ګونګې شوم دا ماشومان ما ته معلوم و چې یو دلته و یو هلته و خو په خوله ګونګې شوم چغې نه وتې د خولې نه چغې به نه وتې خو په دې به پوهېدې چې کوم د ګلونه خوا شوي دي دا به دې اوچت کړي هلکان پاتې شو ما په چغې کې چې هلکان پاتې شو زور کې هلکان دواړه پاتې شو رانه موږ هلک دوست هغه کو بې سوره کو چې دا موږ ته دا چغې شوړ کې زما بچي ډوب دي او دراله هغه نه راباسي کوم خاورې الله دې تعالی د زړه صبر درکړي ښه تعالی د زړه صبر دا خدای چې د دې دا خلک د پښتانه دي ماشاءالله هم زموږ د پښتانه دي په هر تل کې زنده باد وي هم د خاموش کالونی خلک لدی الله تعالی ډیر ژوند ورکی دا خدای چې د دې علاقې خلک وسره ولاړي د دې کلی خلک وسره ولاړي هم د دې دا اوخ کې بچ کم دی قسم په غوړې دا خو به دلته پټکی وجلوي چې د کلی خلک هم نه وي حکومت خو زموږ حسیم به حصہ حکومت ته یو کس کور رانیږي آبادول خو نه شي خراشه تپوس خو یو کنه کله دې دا اوخ کې چې کم دی کم از کم وچولې نشي دا چې ورته ویلې چې ستا په دې غمرازۍ کې شریک یم ستا غمرازي غواړي حکومت چې کم دی هغه د مشراني سربراهګاني الله دې وکړي چې تعالی الله دې موږ به د الله نه سوال کوو دعا کوو الله دې تعالی د اول د زړه صبر درکړي په مانځه کې به هم دعا کوو چې الله تعالی د زړه صبر درکړي چې تعالی د زړه صبر میلاو شي انشاءالله الله به رسوي پښتنو ته د دې د خپرونې एकदम فیصله پتا سو چې تاسو امیج د پاره زنده‌باد او مرداباد کوي تاسو دغه بچي دغه زنده‌باد او مرداباد د وجه سونه بالا پښتانه شهیدان شو په دغه زنده‌باد او مرداباد کې نو راشه د دې سړي سره ودرېږي د غم د دې د دوک د درد ماته واستو خو دو دغه بچي چې په دا دونه په دې غریبۍ کې رالوي کی دا چې په دې منډې کې کار کوي د یو لسکالو دا ریاض او دا فیاض ولې دا ساسي رالوي شوی دا په اوبو کې خو نه ورالوي شوي دوی به سره څونه خواریانې کړي وي دغه دا غم او دغه دا دوک دا درد ما تاسو ته کېغوستو پښتنو او درنو د دې دا فیصله وکړئ دا د دې ورور لوریانې دي ویم د دې خپرونې چې دی معذرت سره چې د دوی دا غم درد دې سره بس یوا شي خو به هر حال پښتنو ته او د خلکو ته ښودل غواړم څنګه کوکو ښیي څه نامه دې ستا کوکو عایشه اسیا دا چې کم دی دا واقعه راله تاسو ته څوک هم رانلو څوک درته راله حکومت څوک کسان تاسو ته رالو ریاض فیاض تا ورور تا نه مشران دا خو پکې هغه چې کم دی هسپتال ته بیا بوتلو چې کم دی تاسو د حکومت نه څوک هم رانلو ستاسو د غمرازۍ دپاره څوک تاسو ته اوسه پورې رانلو رانلو که نه نه دي راغلي دیدي نه به زه څه تپوس کوم نه دیدي پکې څه داسې خاص خبرې کوي چې د دیدي به چې کم دی د دې دا وګوره ویم زه دا ښه دی چې الله تعالی وله دا پاتې کړې دا ټول دا ګلالي نه دي دا وګورې دا اوس هم وایي دوسته ما ته تصویران راوړئ پلار ته څنګه یې وایي کوکو کوکو څنګه یې پیاز څه شو کوکو ای زما کوکو 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 خبرې وکړه که نه ما سره ای زما کوکو ته څنګه یې کوکو ته ښه یې ستا څه نامه ده څه څنګه یې ښه یې بشرا ریاض او فیاض څه شو کوکو څه شو مړه شو که نه د دې په دې خولۍ د دې دا ټول دا د دې دا ټوله دا خپرونه تاسو ته بیا مو کېغوسته دا بچي دي د دې په دې سر باندې لاس کې د پښتنو ځینې ورځ به د قیامت وي د دغه حکمرانانو نه به لازمي د دې خلکو تپوس کېږي چې ستا په حلقه کې داسې خلک هم وو چې تا ته پکار و چې د دې خلکو غمرازي وکړه تا غمرازي ونه کړه دغه د ریاض او دغه د فیاض قبر دی او دغه د قبر سره ولاړ یو دوا وشوه الله تعالی دې په اخره کې د خپرونه اخره کې به د دې والد صاحب دپاره د زړه نه دوا کوو ټولو پښتنو ته خواست کوو چې دوا وکړي چې الله تعالی د زړه له صبر ورکړي دې ټولو ته به هم خواست کوو چې د دپاره دوا وکړو خصوصي چې الله تعالی دې دله د دې بدلي ورکړي
او زما عزتمندو بس دغه قبر دی دا ریاض دا فیاض داسې ډېر لاتعداده هغه ځوانان هغه زلمي هغه میاندې خویندې به په دې قبرونو کې پراته وي د دې نه وړاندې هغې دې هم ژوندي وو لکه زمونږ په شان خو بس بیا دا یو سیستم دی دا یو نظام روان دی چې دا هغه رب ذوالجلال جوړ کړی دی چې هر سړی به مري څوک به د ګاډي په حادثه کې مري څوک به د چت په حادثه کې مري خو مري به لازمي دا هر څه د الله تعالی د طرف نه وي نو هغه حکومت او هغه ګورنمنټ ته هم مخې ته یږدو چې یوازې به دغه د ولس او دغه د خلک قبر ته نه ځي صرف به دا خلک د حادثو د وجې قبر ته نه ځي تاسو ټول به هم قبر ته ځئ او انشاءالله تعالی چې د دې هر څه تپوس به هم درنه الله کوي چې څه دي کړي دي او څه دي نه دي کړي بس دغه ژوند دی یو څو شېبې ژوند دی مختصر ژوند دی ویم ښه تیر کوي چې بیا په قبر کې هم د هر څه هغه د 3 سوالونو جواب په ښه طریقې سره ورکوي چې بیا هم چې کم دی نور ژوند روښاني زما عزتمندو دا د سختو دغه دا سخت په دې غم په دې حالاتو کې موږ دې خاندان سره ولاړ یو انشاءالله تعالی او دغه پښتانه به هم د دې ټولو سره ودرېږي او بیا د اخره کې وایي چې الله تعالی دې ټولو له د زړه صبر ورکړي